أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. زما عزت مندو مشرانو كشرانو علماء إكرامو مشايخ عظام أو طلباء إكرامو نن انتهایی د مسرت او د خوشحالۍ مقام دی او داسې ښایسته پرفارمنس ولیده ماشاءالله زموږ زړه په دې باندې خوشحاله شو. الحمدلله چې نوی نسل د هغو د دین سره څومره لګاو دی او څومره محبت دی. دا طالب العلمان دا دراتونکي نسلونو د پاره علما محققین او مقررین او خطبا دي. دا ډیره د خوشحالۍ ورځ ده، خوشحالۍ مقام دی. دا مدرسې دا جماعتونه دا د دین اسلام قیلی دي. د دین خلق او علما او طلبا پیدا کیږي. آغا علماء و طلباء و دنیا کی علم خوری دا اللہ وحدانیت خوری. زمان شیخ محمد طاہر پشپیر رحمت اللہ علیہ دا نوم دیوبند فارغو اوراغ دلتر توحید و سنت خدمت شروع کرو. تاسو دا ویلی پر پاکستان کی چې د توحید او د سنت خدمت کوونکي هغه د جماعت شاه توحید و سنت علما دي. هم موږ دا انحصار نه کوو چې صرف موږ دا کار کوو. لا نقول موږ دا نه وایو چې موږ بس فقط دا کار کوو، بل نقول نحن افضل. من په دې کې غوړ یو، من په دې کې ډېر زیات مهنت کوو. ځکه من د معاشري او د خلق اصلاح په قرآن عظیم سره کوو. قرآن عظیم الله تبارک و تعالی دې دنیا ته دې دپاره رالیږلی دی چې د خلقو اصلاح وشي. خلقو نه الله هېر شوی و، نور دربارونو درګاهونو ته روان شوي وو. الله نبی صلی الله علیه وسلم راولیږه، قرآن عظیم راولیږه چې خلقو ته د الله وحدانیت وښیي، د الله یووالی وښیي. هغه لارې چې د خلقو نه هېرې شوي وي چې هغه لارې خلقو ته وښیي. نبی صلی الله علیه وسلم راغی، د هغه صحابه تابعین علما، هغه علما چې د قرآن او د حدیث خدمت کوي. قرآن عظیم کې الله فرمایي چې يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله پاک په دنیا کې معزز او محترم انسان پیدا کړی دی، بنی آدم. الله سورہ نساء کې فرمایي بنی اسرائیل کې ولقد کرمنا بنی آدم. الله وی دا بنی آدم دا می معزز او محترم پیدا کړی دی. دې معزز دې دله می عزت ورکړی دی. الله تبارک و تعالی په دې مخ د ځمکه باندې اتیا زره انواع او اجناس حیوانات پیدا کړي دي. په دې تمامو جاندارو تمامو حیواناتو کې الله وی مکرم او معزز څوک دی؟ هغه څوک
چې هغه بني آدم الله اغل عزت ورکړی دی ولقد کرمنا بني آدم الله وی دا بني آدم دې مې معزز پیدا کړی خو بیا په بني آدمو کې الله پاک معزز او محترم څوک پیدا کړی دی په بني آدمو کې معزز او محترم الله پاک وی يرفع الله الذين آمنوا منكم الله وی چاچ ایمان راوړي د الله په وحدانیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې الله وی د دوه درجې نو چتی کړی دا ایمان والا دا په بنی آدمو کې ور کړی دي دا موحدین چې عقیده د توحید دا په تمام بنی آدمو کې دا ور کړی دي بیا په ایمان والو کې الله چې زیات ور کړی دي الله وی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات دې ایمان والونا په ایمان والو کې الله بیا لوی درجه چاله ورکړي دي هغه چاله ورکړي چې هغه الله علم ورکړ علم د شي علم د قران عظیم الله ول علم ورکړ علم د احادیثو چې د الله وحدانیت په دنیا کې خوري د الله دین په دنیا کې خوري الله وی د دوه درجې کې چې کړي دي ډېری درجې په ډېرو درجو سره میلاد ایمان والو نه پوره کړی دي دغه اهل علم ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کن عالما او متعلما او والاهما نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاد ساتئ ته یا معلم د قران عظیم شه د قران عظیم خودون کې شه تعلیم د قران عظیم ورکا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا معلم او متعلم او والاهما نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا وره دا ټول دنیا لعنتی ده په دې دنیا کې چې سړي دا ټول لعنتی دي الا معلم هغه معلم د قران عظیم استاد د قران عظیم خودون کې د قران عظیم هغه د لعنت نه پاک دی دویم نمبر او متعلم از د کون کې د قران عظیم چې طالب العلم دی ناس ته زنګونی مات کړل استاد تا قران عظیم زده کوي د لعنت نه پاک دی دا د الله محبوبان دي او دریم هغه قسم چې قران عظیم نه زده کړل او نه زده کول شي نه عالم دی معلم دی او نه طالب العلم جوړی دی شي دی وخت خو دریم قسم کوم دی اولاهما هغه کس چې هغه دی دوانو سره محبت کوونکی دی د قران والو سره محبت کوونکی دی د قران استاد سره محبت کوونکی دی د قران طالب العلم سره محبت کوونکی دی دا معلم او دا متعلم سره محبت کوونکی دا سړی د لعنت نه پاک دریم قسم نبی صلی الله علیه وسلم خو دول الله درجه ورکړي دي علماء لا دي طلباء لا کوم طالب العلم چې د کور نه راوځي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم الله تبارک وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ملائکه او فرشتي د دې طالب العلم چې د قران زده کړې پس راغلي د خپل لاندې وزري غړي ولی د درجه او چته ده د درجه او چته د قران عظیم د پر راغلی او بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم طالب العلم چې د علم د پر راووت او د مړ شو نو د اجر په الله تعالی باندې د مرتبه د شهادت ده دا درجه دا عزت دا احترام او دا محبت دا د الله د طرف نه ولي ملاويږي د دې قران عظیم د وجنه د دې توحید د وجنه د الله د وحدانیت د وجنه او الحمدلله زمون جماعت اشاعت توحید او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او د الله د وحدانیت دا پرچار په دنیا کې کوي ځکه زمون د جماعت نوم څه دی زمون د جماعت نوم د توحید اشاعت توحید او سنت د دوه اجزاونه جوړ دي څنګه چې کلمه د دوه اجزاونه جوړه ده لا اله الا الله او دیمه جز ده محمد رسول الله دې دوه اجزاونه کلمه جوړه ده څنګه چې د عبادت لپاره د عبادت د قبلېدو لپاره دوه شرط دي
یو شرط دی اخلاص چې هغه عبادت کې ستا طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم وي او ستا په عبادت کې اخلاص وي خالص الله دپاره وي دا دوه طریقې وي نو ستا عبادت قابل قبول دی که دا نه نو ستا عبادت قابل قبول نه دی که ستا په عبادت کې ریا وه ستا په عبادت کې سمعت و ستا په عبادت کې عجب و ستا عبادت قابل قبول نه دی د عبادت د قبلېدو دپاره نه بس ستا په عبادت کې طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم پکار ده چې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام ستا په عبادت کې نه وه نو پوه شه ستا عبادت قابل قبول نه دی زمونږ جماعت په دنیا کې دا دوه خبرې خورئ چې راشئ د الله وحدانیت زده کړئ او د الله وحدانیت راشئ الله په قرآن کې ښودلی دی ځکه د الله معرفت موقوف دی په معرفت د قرآن باندې په زده کړې د قرآن باندې ځکه الله خپل معرفت خپل په دې کلام کې ښودلی نو الله وی راشئ دا قرآن عظیم زده کړئ چې الله وپېژنئ دارنګه طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم هغه زموږ جماعت په دنیا کې خورئ همیشه په بدعاتو په شرکیاتو په هغې باندې رد زموږ جماعت کې الحمدلله خو ما اول وی چې موږ انحصار نه کوو چې صرف موږ دا کار کوو نور څوک نه کوي موږ صرف دا وایو چې موږ زیات دل اهتمام کړی دی او موږ زیات محنت کوو په دې کې زموږ مشرانو زیات محنت کړی دی په دې کې د قرآن عظیم په درسونو کې د الله په وحدانیت په خورولو کې زموږ مشرانو ډېر زیات کوششونه او محنتونه کړي نن الحمدلله ما د طالب علمانو دا بیانونه واورېدل ماشاءالله اړه مې ډېر زیات خوشحاله شو جامع صدیقه کې ماشاءالله مولانا رفیع الله صاحب د هغو ټیم د هغو علما ماشاءالله ډېر زیات محنت او ډېر زیات کوششونه طالبانو سره کړي دي هغو ماشاءالله دې مقام ته ورسېدل زه هغه تمامو طلباو ته مبارکبادي وایم او هغو ته یم چې الله تاسو نور کامیاب کړي تاسو له الله نور ترقي راکړي دارنګه نور چې کوم طلبه دي او کوششونه کوي الله دې هغه ټول له ترقي ورکړي کوم طالب العلمان چې کوم په نمبرو باندې راشي کوم مقررات دي دې ټولو ښه تقریرونه کړي دي خو دې یو کس نیم پکې یو الفاظ یا کته پورته ویلي او نمبر یې د هغو ګډ شي د هغې مطلب دا نه چې هغه ښه تقریر نه دی کړی موږ چې څومره تقریرونه واورېدل ماشاءالله هر یو د بل نه ښه خو هغه بیا هغه منصفان هغو چې په څه طریقې فیصله کوي ماشاءالله ټول ښه تقریرونه کړي دي ټول مبارکباد مستحق یې الله یې تاسو ته ترقي نور راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین